تراوی دا د راحت نه ماخوذ دی، راحت، چونکې په دې المزه کې څلورو رکعاتو نه بعد لږ شان وقفه کېږي به طور راحت، ځکه ورته دې شي را تراویح. یا دغه المز په خپله باندې راحت ته، آخرت کې به مسلمانانو دپاره به دغه المز څه شی وي؟ راحت وي. راحت به ذریعه ورته ګرځېږي، په سکون باندې به وي. او اصطلاحي تعریف دغه دی، رمضان المبارک په شپو کې لسو سلمونو سره 20 رکعاته المز کول دغه تراویح دي. اوس رځو څه تراویح اخر یې چې شي دا خبره یاد وساتئ، تراویح دا سنتي مؤکده دي، سنتي مؤکده دي. څوک څه هم د دینه انکار کوي دغه کس به ګمراه وي، مردود الشهادت به وي، فاسق به وي. څوک څه هم دغه تراویح نه مني او دا وایي چې تراویح په اسلام کې نشته. اوس دته دلایل ثابت کوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله باندې 3 ورځې 3 شپې تراویح په جماعت کې کړي دي. څو شپې؟ 3 شپې په جماعت کې په جامع سره نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپلو صحابه کرامو ته کړي دي. بیا څه کله خلق زیات شو، خلق زیات راوتو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دغه ویره پیدا شوه څه هسې نه دغه تراویح په ما باندې فرض شي او دا ما کوم امت ته دا به ورته څه شي؟ ګران شي. دې د وجې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام دینه بعد بیا تراویح ځان نه کول، بیله بیله په کور کې کولې، کور کې کولې. صحابه کرامو هم بیا کور کې کولې تر دې پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې شو وفات شو. بیا دور د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور کې فتنې ډېرې زیاتې وي، فتنې. نو فتنې د ختمېدلو په وجه باندې ابو بکر رضی الله تعالی عنه د دې شي ته توجه ونه کړه. حسب بدستور نبی علیه الصلاۃ والسلام په شانتې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم په کور کې ځان نه بیله بیله کولې، خو 20 رکعاته یې کولې. بیا څه کله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات شو، امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه دور شروع شو. هغه دور کې اسلام هم مضبوط شو، فتنې هم ختم شوې او دغه ویره هم ختمه شوه چې تراویح به څه شي؟ فرض شي. نو عمر رضی الله تعالی عنه، ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه سدي تلاوت ډېر ښایسته و، دې ته حکم یې وکړو اوس به ته جماعت ته راوځي، جماعت کې به 20 رکعاته په جمع سره به دغه تراویح کوي. نو دغه سلسله جری وه. صحابه کرام هم هېڅ اعتراض ونه کړو، ټولو صحابه کرام ونه کړو، صرف دای هم ونیلو چې دغه تراویح نبی علیه الصلاۃ والسلام نه کړي دي، دی ولې کوي؟ ټولو صحابه کرامو په دې باندې اتفاق شو، اجماع شوه چې دغه تراویح به 20 رکعاته په جمع سره به کېږي مسخوتان المزه نه بعد. دغه شی شروع شو. نو عمر رضی الله تعالی عنه 10 کاله یا 10 کاله دور تیر کړو، دغه سلسله جری شوه. یو صحابي هم دغه اعتراض ونه کړو چې ته دغه تراویح په جماعت کې ولې کوي. هغه نه بعد بیا علي رضی الله، عثمان رضی الله تعالی عنه دور شروع شو. دغه هم حسب بدستور عمر رضی الله تعالی عنه کوم عمل دی دا یې شروع کړو چې 20 رکعاته به کېږي او په جمع سره به کېږي، قرآن به ورکې هم ویلی شي. هغه دور څخه ختم شو. علي رضی الله تعالی عنه دور شروع شو، مغه هم حسب بدستور 20 رکعاته دغه تراویح کولې. دغه نه بعد بیا تابعینو دور شروع شو. تابعینو کې هم هیڅ هم انکار ونه کړو چې 20 رکعاته تراویح نشته، مغه هم حسب بدستور 20 رکعاته هغه تراویح کولې. بیا تابعین دور شروع شو، حتی کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا د مذهب په اعتبار سره زمون امام ده، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه،
امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نور کوم لوی علما تیر شوي دي دوی هم حسب دستور 100 رکعاته تراوی کولی په جامع کې المنځ سره هیڅ هم دغه انکار ونه کړو چې دغه تراوی په اسلام کې نشته. زما عزتمند مسلمانانو نو دغه تراوی ووسه پرې عمر رضی الله تعالی عنه نه تر ووسه پرې دو ترو باندې اجماع ده. اجماع ټول امت مسلمه په دې باندې اتفاق ته 100 رکعاته تراوی به دا به ښې طریقې سره په جامع سره به کیږي او صحابه کرامو عمر رضی الله تعالی عنه مواظبتنا صحابه کرامو رضی الله تعالی عنه د همیشګینا دغه شان د ټول امت مسلمه په دې خبر باندې دلالت کوي چې دغه سو تراوی دغه چې دي دغه سنت مؤکده دي او بغیر د عذر نه څوک هم د 100 رکعاته تراوی پرېږدوي یا دغه وایي چې 8 رکعات دي دا سبب ملامتیا دی او څوک هم دغه 100 رکعاته تراوونه انکار کوي نه مني دغه کس ته چې دی دغه ګمراه ده گمراه هم ده فاسق هم ده مردود الشهادت هم ده د دې شهادت هم نه قبلېږي. اوس که یو عالم وي ځان ته عالم وي خو دا خبره کوي چې تراوی په اسلام کې نشته نو ثابت دي نو مغه عالم هم چې دی ګمراه ده. زما عزتمند مسلمانانو نن سبا کې سوشل میډیا دور دی. یو مفتی راوتلی دی مفتی منیر شاکر هغه غیر مقلد ده د خلکو ذهنونه شکوک او شبهات کې چوي یا خبره دغه درته وکم څغه تقریر څه کله هم د تراشي ډېرې کې سکیپ کوئ ډېرې ور باندې تېرېږئ مه وارئ ځکه چې تاسو یې عوام تاسو ذهنونه خلیو ذهن یې تاسو ذهنونه एकदम منتشر کیږي یاره دغه څه وایي ته خو ډېرې حقیقت خبرې کوي حالانکه هغه څه هم وایي هغه ټول د اسلام خلاف خبرې کوي. اوس دغه وایي څه روژه مبارکه میاشت دی دا سره روژه مبارکه یا نه دی تراوونه خو بالکل سپټ انکار کوي تراوی سره په اسلام کې شته نه نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بالکل سره اړو ثابت هم نه دي. دا کس زمونږ څومره هم مشران علما کرام دي برپور جوابونه هم ورکړي دي او دا ورته هم ویلي دي ته صرف راشه تا ته به زه خپله خرچې ولا پیسې به هم درکم راشه ما سره کښېنه په دلایلو سره تا د خپل دلیل دی ما خپل دلیل دی پته به ولګي په میدان باندې څوک په حق باندې دی او څوک په نحق باندې دی چونکې هغه ته خو پته لاګي چې ما سره خو دلایل نشته خو صرف خلک چې شی کوي ګمراه کوي نو هغه علما کرامو سره مخامخ کینی نه. به هر حال دغه تراوی حدیث نه د چې شی دی بالکل ثابت شد دي ثابت شوی دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل باندې هم 3 ورځې کړي دي بیا عمر رضی الله تعالی عنه په دې باندې چې شدی مواظبت اختیار کړی دی. دغه شان نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي علیکم بسنتی تاسو زما په سنت باندې عمل وکئ وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین او خلفای راشده دوسو کوم سنت دي تاسو مغه باندې هم عمل وکئ. خلفاء راشده کې امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه راغلو راغلو وکي ځکه دی تراوی مواظبت اختیار کړی دی دی تراوی شروع کړی دی ښې طریقې سره ټولو صحابه کرامو ته نو عمر رضی الله تعالی عنه دا خلافت خلفای راشدین کې راغلو نو د دې حکم منل هم پکار دي. زما عزتمند مسلمانانو دغه مختصر غني د تراوس کوم تفصیل دا دغه ښې طریقې سره